السلام علیکم. یو ډیره اهم موضوع ده او هغه د تعلیم. زموږ د صوبه چې دا اسم ډیره جنگونو د افغانستان د جنگ په وجه تباهل و. ځوانان مو ډیر په جنگ کې ضایع شو، شهیدان شو، ضایع ورته زه وایم ځکه چې د امریکې جنگ او زموږ دلته کې د جهاد په نوم ښکلي ځوانان هغې ته ولیږل. اوس زموږ دې صوبې ته د تعلیم ضرورت دی. خو بدقسمتي څه ده؟ بدقسمتي دا ده چې دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې 34 یونیورسټیانې دي، په کم کې چې د 24 یونیورسټیانو د سره وایس چانسلر نشته. وایس چانسلر داسې مثال دی چې ته بس چلی او ډریور پکې نه دی، نو چې بس بغیر ډریوره رواني نو کندې ته به غورځېږي. نو دغه چل دی چې نن سبا ټولې یونیورسټیانې انتهایی مالي بحران کې دي، د تنخواګانو پیسې ورسره نشته. او یو ریپورټ مې کتو چې اګریکلچر یونیورسټي او د پېښور یونیورسټي کو چېرې دا هلي نو جون کې به هغه بندي کړي ځکه چې پیسې د ملازمینو نشته، نو وړو ته به سبق کم ځای ښیي. مستقبل چې دی د ځوانانو دی، د ماشومانو دی. پاکستان کې دی وخت کې 2.5 کروڑه ماشومان د سکول نه بهر دي. ما په ابوز یو ویډیو کړی و چې د بریاعظم استرالیا ټوټل آبادی 2 کروڑه او 10 لکه خلک دي، او زمونږ صرف د بریاعظم استرالیا نه سیوا ماشومان د سکول نه بهر دي. بیا یونیورسټي ته څوک را رسي؟ ډیر ماشومان سکولونو ته نه ځي. بیا چې سکول ته راشي نو چې کالج ته شي ډیر پاتې شي، بیا د کالج نه ډیر زیات پاتې شي. یونیورسټي ته ډیر لږ ماشومان راځي او هغوی د پاره نه زموږ سره صحیح یونیورسټیان نشته، او چې کم شته پای کې سہولتونه نشته، وایس چانسلر نشته. د ایچ ای سی رینکینګ راغلی و، پای کې د خیبر پښتونخوا صرف 2 یونیورسټیانو 80% نمبر یې اغستی، او د پېښور یونیورسټي غونته عظیمه یونیورسټي هغې 10 نمبر یې اغستی. د دې نه د دې د معیار اندازه وکړه. 41 ارب د دې ټوټل یونیورسټیانو سالانه بجټ دی، او د تیر 2 کالو کې وفاق هغې له هغه بجټ ګرانټ هم کم کړی دی چې کم به هغوی ورکو. او په دې 41 ارب کې 1 ارب روپۍ د ریسرچ او د ساینس دی. نو 34 یونیورسټیانو باندې چې 1 ارب تقسیم کړي نو 3 کروڑه ریسرچ او ساینس لا نه دي پاتې کیږي. او مونږ وایو سپومې ته ځو، د چین په سیټلایټ کې مو یو بوجۍ ښودی وه چې ناته لاړو چې مونږ سپومې ته وختو. بجټ مو ټول 1 ارب روپۍ د 34 خیبر پښتونخوا یونیورسټو دی. نو مونږ به څه ترقي وکړو؟ بیا پکې دا چل شوی دی چې ښه خبره ده چې هر ځای یونیورسټیان شي، خو لرې کیمپس د سیاستدانانو د خپل سیاسي فایدې دپاره کړي وو. هغه کیمپس یې اوس کولاو شوی، نه د عاید چلولو سټاف شته، نه ورسره فنډ شته. دا یو بل عذاب دی. اوس د خیبر پښتونخوا حکومت دی 13 کاله مغوی کړی دی. کو دا مسله نه حل کوي نو دا د تحریک انصاف د حکومت ډېره غټه نااهلي وي. ما پرون کته د هغې وزیر تعلیم مینا خیل افریدي ویلي دي چې د یونیورسټیانو د وایس چانسلر د اپوینټ کولو دپاره په قانون کې ډیر زیات خلا ده. نو موږ به د اسمبلی په دې را روان دغه کې په قانون کې ترمیم کوو چې د یونیورسټیانو د وایس چانسلر د سلیکشن د طریقه اسانه شي او ټیک شي. څه چې هم کوئ د خدای دپاره فوري وکړئ. تحریک انصاف د حکومت نه دا زموږ غټه مطالبه ده چې یونیورسټیانو له توجه ورکړي، فوري وایس چانسلران بحال اپوینټ کړي، فوري دی له فنډ سیوا کې، او د خدای دپاره د ساینس اینډ ټیکنالوژي فنډ سیوا کې په 3 کروڑه د یو کال د یونیورسټي د ساینس اینډ ټیکنالوژي فنډ دی. نو موږ خو مومبتي هم نشو جوړولی په دې وسایلو سره، ځکه موږ د دنیا نه وروسته یو، او دا زموږ د قوم د تباهۍ د نښې دي چې بچو له مو د تعلیم سهولتونه نشته. زموږ غونته سفید پوش خلک خو نه اوس د پاکستان کې د اوسېدو پیسې شته، او نه را سره د پاکستان نه د تښتېدو پیسې شته. موږ خو به ګزاره کوو. نو دغه سوال مینت به دې ته کوو. امین ګنډاپور صاحب وزیر اعلی دی، فیصل کریم کونډي دی، د سیاسي اختلاف یو طرف ته کې، او دا د یونیورسټیانو دا مسله فوري طور ولا توجه ورکړي چې د دې فنډ سیوا شي، او بل د دې چې څومره دغه دي د وایس چانسلر د کمې یونیورسټۍ نه دي هغه دې ورته اپوینټ شي. امید لرم تاسو به دې مطالبې سره مرګستیا کوئ. کو مرګستیا مو وي ورسره نو دا ویډیو باندې کمنټ وکړئ او ډېر یې شیر کړئ چې دغې ذمهوارو ته ورسي، او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته.